پیریان او مسلې نن سبا ډېر زیات دي په هر قسم باندې د جنات او اثر وي چا وګي درنيږي چا په سر باندې بوج راځي په چا باندې جنات مسلط شي هغه باندې حاضرېږي بعضې اوقات داسې وي جنات د مریض رونه نیولې وي بعضې نه کلمې نیولې وي بعضې نه معده نیولې وي هغې په مختلف قسم ډاکټرانو ته لاړ شي مختلف قسم علاجونو کې خو هېڅ قسم فرق نه راځي مسله د جنات وي اکثر خلک یې په سر باندې بوج دي او سر درد مې نه کمیږي او سر نه بالکل لیونی شوم یا د داسې وي چې د شپې ټایم کې د انسان باندې جنات او اثر وي د هغه اوږې درنېږي لاندې ملا خوږېږي ورسره او چېرته جنات او اثر وي هغه ځای کې د بدن دروند شي او په هغه ځای کې د بدن هغه باندې ویښته ودرېږي بدن یې زیږ زیږ شي یا چېرته چې بل د جناتو مریض وي او دلته کې لاړ شي هغه ځای کې د بدن خرابېږي او ګبراهټ پرې راځي یره پرې راځي که داسې مسله چاته وي هغې لپاره ته بهترین عمل ښیم دغه شروع کې انشاءالله ستاسو د جناتو مسلې څونه هم وي هغه جناتو مسله به سره مکمل ختمېږي دا آیت مبارک ډېر ډېر کثرت سره وایه او په دې باندې اوبه د موا انشاءالله ستا مسله به ختمېږي یو سورې فاتحه دا یو څلوېښت کرته روزانه وایه په دې باندې اوبه د مو هغه بس کا او بل انا جعلنا فی اغناقهم اغلالا فهي للقان فهم مقمحون دا آیت مبارک دی دا روزانه یو سلیو د لوایه په دې باندې اوبه د مو هغه بس کا انشاءالله ستا مسله به مکمل ختم شي د عمل هم خوښ شو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ الله تعالی موږ تاسو نه شي بعضې ملګري زما نمبر غواړي زما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتي فیصل 0 ستاسو نمبر هغې نه مخکې مختصر وایس کوئ هر ملګري ته به جواب ملاوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته